الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 91 نمبر درس دی. د الف و نون زائدتان باره کې به انشاءالله نن په تفصیل سره بحث کوو. دا د غیر منصرف هغه اقسام شروع دي چې د غیر منصرف 9 اسباب دي چې هغه په کم طریقې سره استعمالیږي. نو الف و نون زائدتان هغه اسم چې اخره کې الف و نون وي یا هغه صفت چې اخره کې الف و نون وي، د دې باره کې به انشاءالله نن مونږ بحث کوو. دا الف و نون زائدتان که چرته د اسم په اخره کې وي، دا الف و نون زائدتان که چرته د اسم په اخره کې وي، نو شرط دا دی چې دا اسم به علم وي. علم یعنی د معرفي اولنی قسم علم چې دی هغه به یاد دی. دا الف و نون زائدتان که چرته د اسم په اخره کې وي، نو شرط دا دی چې دا اسم به علم وي. دا الف و نون زائدتان که چرته د اسم په اخره کې وي، نو شرط دا دی چې دا اسم به علم وي. لکه عثمان وګوره په دې کې اخره کې الف و نون دی، دا الف و نون دی، خو دا عثمان وګوره دا علم دی، د چا نوم دی که نه؟ نو ګوره علم هم دی او الف و نون زائدتان هم دی. دوه سببونه شو پکې، یو علم یعنی د چا نوم دی او یو الف و نون زائدتان اخره کې ګوره د عین سا میم دا درې اصلي حروف دي او د الف و نون ورسره زائد دي، زیاتی دي، نو ځکه الف و نون زائدتان ورته وایي. ټیک شوه؟ نو عثمانو دا عثمان د چا نوم هم دی، ګوره دا اسم دی که نه؟ هر څوک دا د حضرت عثمان رضی الله عنه دریم خلیفه، دا د مؤمنانو د دریم خلیفه صحابي رضوان الله عنه. نو دا عثمان چې دی که نه، نو ګوره په دې دا یو اسم هم دی او آخره کې الف و نون زائدتان هم دی، نو ځکه دا غیر منصرف دی. نو دا به حالت رفع کې عثمان وي، حالت نصب کې به هم عثمان وي او حالت جر کې به هم عثمان وي. ٹھیک شو؟ عثماني دا نشي راتلی. سلمان ته ګوره سین لام میم دا اصلي حروف دي او دا الف و نون دا ورسره زائدتان دي، نو ځکه دې ته الف و نون زائدتان وایي. ٹھیک شو؟ الف و نون زائدتان. نو ګوره دا اسم هم دی، سلمان دا اسم هم دی او الف و نون زائدتان هم. نو دوه سببونه پکې راغلي، دا غیر منصرف دی. حالت رفع کې به عثمان وي، حالت نصب کې به عثمان وي او حالت جر کې به عثمان وي. په دې تنوین هم ناراضي، حالت جر کې به زیر هم ناراضي. عمران ته ګوره عمران، نو ګوره دا عین میم را دا پکې اصلي حروف دي، دا الف او دا نون چې دی دا ورسره زائدتان دي، زیات. ٹھیک شو؟ نو عمران دا نوم هم دی، اسم علم شو. ٹھیک شو؟ او الف و نون زائدتان هم شو. دوه سببونه شو، دا غیر منصرف دی. تنوین هم پې ناراضي، حالت جر کې به زیر هم ناراضي، حالت رفع کې به عثمان وي، حالت نصب کې به عثمان وي او حالت جر کې به حالت رفع کې به عمران وي، حالت نصب کې به عمران وي او حالت جر کې به عمران وي. ٹھیک شو؟ کامران ته ګورئ، کامران نو دا کاف الف میم را دا پکې حروف اصلي دي او دا الف و نون زائدتان دي پکې، دا پکې زائد دي، زیات. نو کامران دا چا نوم دی، ګورئ اسم هم دی، عالم ورته وایي او بل الف و نون زائدتان دي. نو دوه سببونه پکې راله د 9 اسبابونه، نو دوه سببونه پکې راله، یو عالم یو الف و نون زائدتان. نو دا غیر منصرف دی، په دې تنوین هم ناراضي، حالت جر کې په زیر ناراضي، حالت رفع کې به کامرانو او حالت نصب کې هم کامرانه، حالت جر کې هم کامرانه. عرفان نګوره دا عین را فا دا حروف اصلي دي، دا الف و نون دا ورسره زائدتان دي. نو دا ګوره دوه خبرې په دې کې راغلي، دوه سببونه، یو پکې علم راغی، دا علم اسم ته وایي، دا عرفان اسم دی او الف و نون ورسره زائدتان شو، نو دې ته الف و نون زائدتان وایي. دوه سببونه شو پکې، نو په دې تنوین هم ناراضي، حالت جر کې به زیر هم ناراضي. ٹھیک شو؟ نو دا به غیر منصرف وي. ٹھیک شو؟ ښه جي. اوس یو بل اسم دی، ګوره دا الف و نون زائدتان که چرته د اسم په اخره کې وي، نو شرط دا دی چې دا اسم به علم وي، لکه عثمانو، سلمانو، عمرانو، کامرانو، عرفانو. ٹھیک شو؟ نو دا به غیر منصرف وي. صحیح شو؟ او سعدانو چې دی که نه، وګوره سعدان دا د چا نوم نه دی خو اخره کې په تنوین دی، غیر منصرف نه دی. وجه څه ده؟ اوس دا وجه واوره. نو دا سعدانون چې دی که نه، سعدانون دا غیر منصرف نه دی. ولې نه دی؟ ځکه چې سعدانون علم نه دی، دا د چا نوم نه دی، دا د یو ځنګلي بوټي نوم دی. نو د ځنګلي بوټي نوم دی، د چا نوم خو نه دی که نه، نو ځکه دا سعدانون الف و نون پکې اخره کې شته دی،
خو دا سعدان چې دی دا د چا نوم نه دی صرف سعد نوم شته سعدانو چېرته د چا نوم نشته نو دا سعدانو عالم نه دی ځکه د انسانانو کې د چا نوم نه دی او دا د ځنګلي بوټي نوم دی نو ځکه دا سعدانو چې دی دا غیر منصرف نه دی دا باندې به تنوین هم راځي حالت جر کې به په زیر هم راځي دا به حالت رفع کې سعدانون حالت نصب کې سعدانن او حالت جر کې سعدانن راځي ٹھیک شو ها دا خود اسم چې کله دا الف نون زائدتان په اسم کې وي ٹھیک شو اوس چې الف نون زائدتان کله په صفت کې وي صفت کې ٹھیک شو او کچرتا الف نون زائدتان د صفت په اخره کې وي صفت ته د هغه په اخره کې وي نو بیا ورله شرط داري د کوم شرط داري چې د دې صفت مؤنث د فعلانتون په وزن نه وي چې د دې صفت مؤنث د فعلانتون په وزن نه وي که د فعلانتون په وزن د دې صفت مؤنث راتلو نو دا به بیا غیر منصرف نه وي ٹھیک شو اب بیا منصرف وي که د فعلانتون په وزن دغه راله مؤنث راله لکه سکرانو دی سکرانو دا صفت ته یو ٹھیک شو دا غیر منصرف ته ځکه چې د دې مؤنث سکرانتون نه دی ٹھیک شو د مؤنث سکرانتون نه دی نو د مؤنث غالبا سکارا راځي سکارا ٹھیک شو د سکرانو مؤنث سکارا راځي د سکرانتون په وزن نه راځي ٹھیک شو نو دا سکرانو چې دا صفت ته او دا غالبا نشي حالت ته وي سکران نو دا سکران دا مؤنث دغه دا مؤنث نه د مؤنث سکرانتون په وزن نه راځي د فعلانتون په وزن نه راځي ځکه د مؤنث سکارا راځي او سکرانو دا سین کاف را پکې حروف اصلي دي او دا الف و نون زائدتان دي دا الف او نون دا ورسره زائدتان دي نو ګوره دا یو صفت شو یو سبب پکې صفت شو دویم سبب پکې الف و نون زائدتان شو نو دوه سببونه شو دا ځکه غیر منصرف دي نو حالت رفع کې به سکرانو راځي حالت نصب کې هم سکرانه او حالت جر کې هم سکرانه نو دی باندې غیر منصرف باندې تنوین ناراضي او حالت جر کې په زیر ناراضي ٹھیک شو دا خدا خبره شو او ندمانتون چې ده کنه دا غیر منصرف نه دی دا ندمانتون غیر منصرف نه دی ندمانون چې ده کنه دا غیر منصرف نه دی دا منصرف دی وجه څه ده ځکه چې د دې مؤنث د دې ندمانو مؤنث چې دی هغه ندمانتون راځي د فعلانتون په وزن نو ځکه دا ندمانو نون چې دا غیر منصرف نه دی ٹھیک شو دا منصرف دی نو د باندې به تنوین هم راځي حالت جر کې به په زیر هم راځي نو ګورئ کله چې د صفت مؤنث د فعلانتون په وزن راځي کنه الف نون زائدتان هم پکې اخره کې وي او د فعلانتون په وزن مؤنث راځي کنه نو هغه صفت که الف نون زائدتان پکې وي او که نه وي ٹھیک شو هغه صفت په بیا غیر منصرف نه وي اب بیا منصرف وي تنوین به پین راځي حالت جر کې به په زیر هم راځي او کله چې د صفت سره الف نون زائدتان وي خو مؤنث د فعلانتون په وزن نه راځي نو هغه داسې صفت چې الف نون زائدتان هم پکې وي او مؤنث د فعلانتون په وزن هم نه راځي نو دا به بیا غیر منصرف وي ٹھیک شو لکه مثلا ګورئ سکرانو نو د مؤنث د فعلانتون په وزن نه راځي دغه شان غضبان غصې والا ته وایي غضبانو ٹھیک شو دغه شان عطشان تږي ته وایي دا هم یو صفت دی تنده یو صفت دی عطشانو ٹھیک شو دغه شان دی جوعان دا لوږي ته وایي جوعانو نو ګوره دا اسما چې دي دا غیر منصرف دي دی ځکه د دی مؤنث سره د فعلانتون په وزن نه راځي ٹھیک شو د فعلانتون په وزن مؤنث نه راځي مؤنث د فعلانتون په وزن نه راځي د دې دا ټول دام غیر منصرف دي او دام دی دا څه پسې دام دی دا ټول غیر منصرف دي ٹھیک شو ځکه چې د دې مؤنث د فعلانتون په وزن نه راځي صحیح شو نو دا غیر منصرف دي د به حالت رفع ګوره دي کې یو صفت هم شو او یو الف نون زائدتان شو په دې غضبانو کې دا غین ضاد با دا حروف اصلي دي او دا الف نون زائدتان دي دا الف نون زائدتان دي دي کې دا الف نون زائدتان دي عطشانو کې اخره کې الف نون زائدتان دي او جوعانو کې اخره کې الف نون زائدتان دي نو دي کې یو صفت شو صفت
او الف و نون زائدتان. نو دې کې دوه خبرې راغلې نو ځکه دا غیر منصرف دي. ټیک شو؟ غیر منصرف تنوین هم پې نه راځي، حالت جر کې به پې زیر نه راځي. ٹھیک شو؟ نو دا غیر منصرف د الف و نون زائدتان باسو چې کله الف و نون زائدتان د اسم په اخره کې وي نو شرط دا دی چې دا اسم به علم وي او الف و نون زائدتان به پکې وي نو دا به غیر منصرف وي. او دا سعدانون چې دی دا غیر منصرف نه دی ځکه چې دا سعدانون علم نه دی، دا د یو بوټي د ځنګلي بوټي نوم دی. او دغه شان الف و نون زائدتان چې د صفت په اخره کې راځي خو شرط دا دی چې د دې صفت مؤنث به د فعلانتون په وزن نه وي او الف و نون زائدتان پکې وي نو بیا به دا غیر منصرف وي. او که مؤنث د فعلانتون په وزن راتلو نو بیا به دا غیر منصرف نه وي، دا به بیا منصرف وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.